اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مشرانو کشرانو او د ملکن ډسټرک ملکن باشندو السلام علیکم. زه د لیکچر نه مخکې ستاسو ته مخاطب شوی وم او هغې نه وروسته ما ستاسو سره په خپل انټرویو په دغه باره باندې څه خبرې اترې نه وې شوي. نو ما خواهش و چې ما د خپل ډسټرک ملکن د عوامو سره څه خپل پیغام ورکړم. زه د ټول ناول د خپلو پټخیلي او د ډسټرک ملکن عوامو شکریه ادا کوم او د شکریه سره سره زه خپل یو څو خبرې کول غواړم. زما ورونو زه اوس هم د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو یو حصه یم او څو ورځې مخکې ما خیر څه اتحادونه کړي وو او ما شمولیت نه دی کړی او نه زه بلې پارټۍ ته د تلو سره زما امکان دی. امکان زما هېڅ نشته. زما دغه پاکستان پیپلز پارټي شهید بټو ده او د قیامته پورې به زه د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو سره یم. باقي د ډسټرک ملکن د مفادو دپاره او د هغه د ښایسته کولو دپاره زه د هرې پارټۍ سره مقصد دا دی چې زه چې کومه پارټي د دې ته په ښه دغه باندې ګوري چې دې ته ترقي ورکړي د هغو زه حمایت کوم لازمي. چونکې زموږ ما د خپلې پارټۍ سره محبت دی، د بټو خاندان سره محبت دی، یو خلوص دی او دا به انشاءالله تعالی چې د قیامته پورې جاري او ډېر زر ده چې پاکستان پیپلز پارټي شهید بټو به یو ورځ په اقتدار کې راځي. دا څه پټه پناه خبره نه ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې محترمه فاطمه بټو صاحبه سیاست میدان ته راوباسو او په 2023 کې چې کوم الیکشن را روان دی په هغې کې به پاکستان پیپلز پارټۍ چیرپرسن صاحبه انشاءالله چې وزیر اعظم موږ منتخب کوو که خدای ته خیر ومني. موږ دا کوشش باقي زموږ په ډسټرک ملکن کې هم تنظیمونه به شروع کوو. یو 2-3 میاشتې بعد به انشاءالله چې 2019 شروع شي نو موږ به پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو تنظیم سازي شروع کوو. صوبه کې به هم شروع کوو او په ډسټرک ملکن کې به هم شروع کوو. زموږ دا کوشش دی. باقي زما ورونو تاسو ته پته ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ شهید ذوالفقار علي بټو په دې ملک کې څه کارنامې پرېښې دي چې هغه کارنامې د هیڅ چا نه پټه پناه نه ده او پیپلز پارټي شهید بټو یو سیاسي قوت دی او په پاکستان کې واحد پارټي ده چې هغه د غریبانو یو نمایندګي مخکې هم کړې ده او اوس هم کوي او په راتلونکي وخت کې به هم د پاکستان پیپلز پارټي د عوامو نمایندګي کوي. باقي تاسو ته پته ده مارونو چې پاکستان پیپلز پارټي په دې ملک کې اټم بم جوړ کړی. په دې ملک کې شهید ذوالفقار علي بټو چې کله وزیر اعظم پاکستان و هغه د دې زموږ د دې علاقې او د ټول پاکستان غریب عوام هغه سعودي باچا سره هلته کې هغو سره کېناسته او زموږ سعودي ته دا کم غریبانان واړول. دا یو کارنامې وګورئ. یوازې دا ځمکې چې د کوم خلکو اخیستې دي دا کارنامې وګورئ. مقصد دا چې شهید ذوالفقار علي بټو سټیل مل ته وګورئ چې شهید ذوالفقار علي بټو کې کارنامې کړي دي. د هغې مثال نه میلاویږي. هغه د ملک دپاره او د عوامو دپاره جان قربان کو. دغسې د پاکستان شهید بټو چیرمین شهید میر مرتضی بټو هم د عوامو دپاره ځان قربان کو. د عوامو دپاره هغه شهادت ومومو. دغسې زموږ په درګاو کارکنان د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو شهیدان شوي دي چې هغوی ته د خالص شین پیش کو چې هغوی دې الله تعالی هغوی له بخانه وکړي او الله پاک دې مغفرت نصیب کړي. اوس هم زموږ په کراچۍ کې کم ملګري زیات شهیدان شوي دي هغو هم د مغفرت الله نصیب کړي او موږ انشاءالله تعالی چې پاکستان پیپلز پارټۍ سره به څنګ په څنګ ولاړې. د مارونو په دې خبرو کې مه راځئ چې یا دې پی ټي آی ته تللی دی یا بلې پارټۍ ته تللی یا بلې هېڅ پارټۍ ته نه یم تللی. صرف د دې ډسټرک ملکن د مفاد لپاره زه د چا سره اتحاد هم کوم د هغوی حمایت هم کوم. دغې دپاره زه کوم. باقي د په خپل پارټۍ باندې قایم دایم ولاړم او زما مرګ د قیامته پورې به انشاءالله زه د خپلې پارټۍ سره یم. که زما څه په دې خبرو کې غلطي شوي زه تاسو نه اجازت غواړم. والسلام.